كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ننمو دا مسئلے موضوع دا دا فرض و دا سنت پا میز کے ناستا وقت رول دا سنگے دا منزون دو قسم دی خواہ یو داسی فرض منزون دی چه دا غین ورست سنت نئی لکه دا سار منز او دا مازیگر دا سار منز نباد سنت نشتا او دا مازیگر منز نباد سنت نشتا. دویم داسی منزول دی چه دا غین ورست سنت وی لکه ماسپخین منزو دا ماخام منزو دا ماخستان منزو دا دری منزون داسی دی چه دا دین ورست سنت دی. شرعی او دا دین مسئلہ دا کم فرض نچ رست سنت نئی لکه دا سار او دا مازیگر کسوک دعا کئی بدا دی فرض نبات کئی که تسبیحات وائی ہم بید دی فرض نبات وائی اوراد وائی آیت الکرسی استغفار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دا بدا فرض نباب او کم منزنو نچے با سنت شتا لکه ماسپخین منزو ماخام و ماخستان نو بیا دا سی فرض نبا اوراد و دعا بنکے سمر زمانہ کی چه اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ددی الفاظ ویلو سر یا ددی پاندازا دمر وقت بدا فرض و دا سنت پا میز کی تیرے ددین زیادہ ناست کول او زیاد وقت تیرول دا فرض و دا سنت پا میز کی دا مکروح ہے. خلاصہ قیدانی خو مویل دا پاغی کے وی اعمال دو قسم دی یو روا او بل ناروا. روا عملون سلور دی فرض و واجب و سنت و مستحب. مستحب تبیان ازدی مباح
ناروا عملونه دو دي، حرام او مکروه. نو مکروه په ناروا عملونو کې ده. نو د کوم فرضونه چې با سنت وی، نو د دې فرض او د سنت په منځ کې ناستا دا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام د دین زیات مکروه ده او ناروا. زمونږ استاد ملګری اکثر په یو مسله کې غلطي. مسله دا ده چې بهترین دعا دا ده چې د فرض نه بعد شي. او حدیث کې راغلی نو دوی چې هر فرض پیدا کوي دا غیر وروسته دعا کوي. ودا من په دې حدیث عمل کوو. بیا دغه اورات چې حدیثو کې راغلي دي، درې دیرش کرته سبحان الله، درې دیرش کرته الحمدلله، څلور دیرش کرته الله اکبر. دا حدیثو کې د فرض نه بعد راغلي. نو دوی د هر فرض نه بعد کوي. اگر کدا غین وست سنت هم وی خدای بلګیای دعا کوي او اوراد موای او ذهن کې دا خبره پرته ده چې زه په حدیث عمل کوم او بهترین ثواب ګټم. دا نقصان کم ځای نه راغلی دی د فرضو چې دا دوه قسمه دي، د دې په منځ کې د فرق نه دی کړی. دا خو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خبره ده کنه چې بهترین دعا بعد المکتوبات ده. دا خو د حضور خبره او دغه اوراد په د فرض نه باندې. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خپل د فرض او د سنت په منځ کې کړی دي. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د خبرې وضاحت خو د نبی علیہ السلام د عمل نه معلومیږي کنه. دا موږ او تاسو چې په کومه طریقه په عمل کوو دا سه نبی علیہ السلام په عمل کړه نه. نو والکه چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خبره ده او د نبی علیہ السلام عمل ستاد دی عمل نتیجه په کومه طریقه باندې کې دا غیر خلاف ده خو غلط عمل دې جوړ کړی. بیا صحابه کرامو دا چې کوم عمل کې په دې حدیث نو صحابه چې په دې حدیث عمل کړي نو دا څه کړي لکه دا چې کې دا څه پاینه ده. نه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د فرض او د سنت په منځ کې ناسته نه ده کړې او نه صحابه کرامو کړي. نو والکه نو ستا بزرګي دا د نبی علیہ السلام او د صحابو نه لري لاړه. نو دا زمونږ استاد ملګری دی کې غلط شوی دی. ښا دې ته بزرګي وای خو خطا شوی دی. دا څنګه ده ښا
رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے اور بخاری شریف کے دیکھا اول جلد یوصل اول صفحہ رکھا آگے کے فرمائی لا یمکس الا یسیرا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بچے فرض من ذکر کنا بیا بیا ډیر وخت نه تیرو بغیر د لږ وخت نبی علیہ السلام بچے فرض وکړو بیا بیا لږ وخت تیرو بخاری شریف کے باب دیکھا باب مکس الامام فی مصلی بعد السلام باب دے دی پا بارکی چی امام کل سلام کی نو جانماز و مسلمانی بسمر وقتی رہے نو باغے کے حدیث تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داد رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی مبارک دا فرمائی نبی علیہ السلام لا یمکس الا یسیر کله به چې فرض وکړو بیا به ډیر وخت نه تیرو لږ وخت به تیرو او بل حدیث کې ورپسې راغلی څومره وخت به تیرو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانه کې ښځې به جومات ته راتلې نو حضور به دومره انتظار کاو چې د دې جومات نه دا ښځې وځي دویم نمبر حدیث دا مسلم شریف روایت دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم کلبچ نبی علیہ السلام سلام کو لم یقعد بیا بنکی ناستے دو الا مقدار ما یقول اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے حضور بچے سلام کو فرض نہ بیا بیڑیر وقت نہ تیرا نبکی ناستے دو مگر پاندازہ دا دمرا چی نبی علیہ السلام با اللہ ومنت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام دا مسلم شریف روایت نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بنکے میں اور مولوی سے دا حدیث مشکات کے مراغ لکھا باب ذکر بعد الصلاة مشکات کے باب دے بیازان تو اور دا مشکات شریف کے سمر شرح دی ما سر بسور لشرحی خوا دا مشکات دی سواب لسوارو لکلی دی لم یقعد بین الفریضت والسنہ نبی علیہ السلام پا دا فرض و دا سنتو پا میز کے نکے لرسا تیبی دی مشکاتا والا ری شرح غالباً دی کلو نقل دا غیر اور دا مشکات مولانا سے مستازم اغوی لم یقعد بین الفریضت والسنہ مرقات کم داری نبی علیہ السلام بدا فرض و دا سنت و پمیز کی نکی ناسی دو مگر پاندازا دا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام نا تو خبر ہو کوئی مرقات کی علامہ قاری رحمہ اللہ
سلطان ابن علی القاری الهروی د هرات هغه وایي دا قید علما ولې لیکي چې بین الفریضة والسنه رسول الله مبارک به د فرض او د سنتو په منځ کې نه کېناستېده وی دا ځکه چې د کم فرض نه وروسته سنت نشته لکه سهار او مازدیګر هلته نبي علیه السلام نه ناسته ثابته ده نو چې کوم ځای کې د فرض نه وروسته ناسته راغلې ده هغه د سهار او د مازدیګر لمونځ یادوي او کوم ځای کې چې ناسته نه ده راغلې هغه ماسپښین او ماښام او ماخوستن یادوي او ګوره یو نکته درته دا دوه حدیث چې دي نو د دې راویانې د رسول الله مبارک بیبیانې دي او زمونږ او ستاسو مورګانې دي دوی ولې روایت کوي د دې حدیث ځکه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې کله به فرض وکړه کنه نو سنت به کور کې کول او د نبی علیہ السلام کور مبارک د جمعات سره نږدې و نو زر به کور ته ته نو دوی ځکه وایي چې حضور به وخت نه تېرو کنه معنا زر به کور ته راته نو وانکه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د فرض او د سنتو په منځ کې نه کېني او ته کېنې ځان ته بزرګم وایي د ځان متعلق د څه فیصله ستا تقوا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډېره ده حدیث تا هغه او عمل پې ته کې دا هغه حدیثو محمل دا ها چې کوم کې فرض راغلی دي هغه فرض یادوي چې د هغې نه وروستو سنت نه وي دویمه نکته درته وایم د فرضو نه بعد څلور اعمال راغلي څو احادیثو کې یو د فرضو نه بعد سنت راغلي تطوع ورته وایي دویم د فرضو نه بعد آیت الکرسی راغلی دریم د فرضو نه بعد تسبیحات راغلی څلورم د فرضو نه بعد دعا راغلی څو خبرې شي دا څلور د فرضو نه بعد راغلی اوس دې کې خو به خامخا یو مخکې کېږي فرض چې وکړي نو څلور خبرې په احادیثو کې راغلي آیت الکرسی به وایي تسبیحات به وایي سنت به کوي دعا به کوي نو څلور واړه خو په یو ځل نه کېږي که کېږي یو خو به خامخا مخکې کوي او بل به وروستو کوي خو دا څلور واړه به د فرضو نه بعد کوي اوس د دې مونځ سره مخکې د مونځ کړی که دې سره ډېر مشابهت کم یو شی لري سنت نه لري خو سنت هم مونځ دی او تا وکړه مونږ فرض نو د سنتو مشابهت دا د فرضو سره ډېر دی نو ځکه د سنتو مقدم کول پکار دا باقی درې چې د سنتو نه پس کې دام د فرضو نه بعد دي کنه باقی درې چې د سنتو نه بعد کې دام د فرضو نه بعد دي مخکې خو نه دي کنه د په حدیث عمل راغلی دی ها یعنې کوم عبادات چې سړی د سنتو نه بعد وکړي دا هم د فرضو نه بعد دي زمون فقها و شامی وغیرہ وی کم عبادات کم اوران چې سړی د سنتو نه پس وکړي دام د فرضو نه بعد دي
د حدیث وی مقصد دا دی چې کله د مونځ نه فارغ شي نو هغه اعمال بکې چې کوم حدیث کې راغلي دي، چې کوم حدیث کې راغلي. نو د سنتو نه پس چې کوم اوراد دي او کوم دعا ده دا د فرض نه بعد ده، ځکه چې دا سنت چې دي دا اجنبي د فرض نه دي، دا مکملات د فرض دي. نو یو خبره مې درته دا وکړه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د فرض او د سنتو په میز کې ناسته نه ده کړې. نو چې رسول الله مبارک نه ده کړې خو موږ به نه کوو کنه. دویم نمبر صحابه کرامو نه ده کړې مولوی صاحب. صحابه کرام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی هغه بچ فرض وکړه کنه متصل بسنتو ته پورته کېده. مصنف عبدالرزاق کې دویم جلد 242 صفحه باندې حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ هغه بچ فرض وکړه متصل بسنتو ته پورته کېده. مصنف ابن ابی شیبه کې دویم جلد اول جلد 386 صفحه حضرت قدالة رضی اللہ تعالی عنہ هغه بچ فرض وکړه متصل بسنتو ته پورته کېده. عمدة القاری شپږم جلد 203 صفحه حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما هغه بچ فرض وکړه متصل بسنتو ته پورته کېده. مصنف عبدالرزاق دویم جلد 242 صفحه سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ لوی تابعی دی هغه بچ فرض وکړه متصل بسنتو ته پورته کېده. مصنف عبدالرزاق دویم جلد 243 صفحه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هغه بچ فرض وکړه داسې به زر پورته کېده سنتو ته کأنه علی الرضف تاموي چې په ګرمو شګو باندې. مصنف عبدالرزاق دویم جلد 242 صفحه ابراهیم نخعی لوی تابعی دی رحمه الله هغه بچ فرض وکړه متصل به پورته کېده. مصنف عبدالرزاق دویم جلد 243 صفحه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چې فرض وکړه متصل بسنتو ته پورته کېده. مصنف ابن ابی شیبه اول جلد 386 صفحه ابو عبیده ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ هغه بچ فرض وکړه متصل بسنتو ته پورته کېده. مصنف ابن ابی شیبه اول جلد 386 صفحه او دابی رمسر رضی اللہ تعالی عنہ نم روایت ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بچ فرض وکړو بیا به نه کېناستو. سنن ابي داود اول جلد او صفحه دا 150. نو دویمه خبره ذهن کې وساتئ د صحابه او د تابعین عادت مبارک دا چې فرض به وکړو بیا به په مصلی نه کېناستو فوراً به پورته کېده. نو وانکه چې ابو بکر صدیق صاحب پورته کېږي عمر فاروق رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ابو عبیدہ
ابن جراح رضی اللہ تعالی دا لوی تابعین هغه د فرض او د سنتو په منځ کې نه کېږي او ته وې زه کېنم په حدیث عمل کوم اوس انسان پتا دا خو زبردست بزرګي ده دا خو صحیح کار نه دی داسې عمل به کوم صحابو چې څنګه عمل کړی دریم نمبر خبره درته کوم د نه نشي ګوره زمونږ د استاسو د مسلک امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله داغه نه امام محمد رحمه الله پوښتنه کړې امام محمد صاحب د امام صاحب شاګرد امام محمد رحمه الله فرمایي و امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه پوښتنه وکړه مبسوط کې دی ښا کتاب الاصل مرتوی او مبسوط مرتوی ښا کتاب الاصل او مبسوط صفحه درته ووایم ښه بیا ځان له ګورئ غالبا یو سل او درې دېرش صفحه ده دلته خو ما پیدا نه کوم خو یو سل درې دېرش صفحه ده ښه مبسوط د امام محمد رحمه الله کتاب دی هغه وایي ما د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه پوښتنه وکړه چې قربان سړی چې فرض وکړي نو د هغې نه وروستو به کیني که نه به کیني وی د امام صاحب نه مې پوښتنه وکړه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله راته وفرمایل که دا فرض داسې فرض و چې د هغې نه وروسته سنت نه و نو بیا کښېنه او که دا فرض داسې فرض و چې د هغې نه وروسته سنت وو فإني أکره له القعود بعدها زه د ده پاره ناسته مکروه ګڼم دا څوک وایي دا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله او سند هم زبردست دی ګوره واله که ته چې ځان ته حنفي وی او ستا امام وایي دا ناسته مکروه ده نو اوس انسان پتا ذهن کې مو خبره کېناست دا درې خبرې شوې ښه څلورم نمبر خبره محدثین د دې په باره کې څه وایي مولوي صاحب د ټولو محدثینو رایه ده چې د کم فرض نه وروستو سنت وي نو سړی به نه کښېني علامه بدرالدین عیني عمدة القاری شپږم جلد 203 صفحه فتح الباری حافظ ابن حجر رحمه الله دریم جلد صفحه 99 مرقات شرح د مشکات دریم جلد صفحه 4 ارشاد الساری سلورم جلد 491 صفحه الکنز المتواری د زکریا رحمه الله پنځم جلد 230 صفحه مظاهر حق اول جلد 245 صفحه فی بی شرح د مشکات دویم جلد صفحه 190 لمعات التنقیح دویم جلد صفحه 88
اشعث اللمعان اول جلد 348 صفحه. التعلیق الصبیح دویم جلد صفحه 6. توضیحات دویم جلد 351 صفحه. دا ټول محدثین وایي مولوی صاحب کم فرض نرستو چې سنت وی التناست مکروه دا نبکی اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام دا بوای او پورته کېږي با سو خبرش سلور خبرش رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه دی ناس صحابه کرام عمل او د تابعین عمل ناس تنوع. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمای مکینا محدثین وای مکینا. پنځم نمبر خبره زمونږ استاد فقها زمونږ استاد د احناف فقها وای نبکینه کینه بنا. نور الیزان صفحه 80. مراقی الفلاح اول جلد صفحه 114. فتاوی هندیه علمگیری چی ورته وای اول جلد صفحه 112. المجموع المهذب د امام نووي سے دریم جلد 353 صفحه. فتح القدیر اول جلد 355 صفحه. الموسوعة الفقهية يوصل بيختم جلد يوصل او 11 صفحه. تحتاوی اول جلد 312 صفحه. الاختيار لتعليل المختار اول جلد صفحه 90. شامی اول جلد صفحه 390. دا زمون ټول فقها وای چې د کم فرض نرست سنت وی ناس د مکروه ده. سو خبرش پینزا د نیریږي خو به نه کوي. زمون فقها وایي نه به کېږي، محدثین وایي نه به کېږي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي نه به کېږي. ځین خبره کوي صحابه تابعین عمل دار نه بکیږي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې کېنا نو وانکا دې مسله کې اشکال پاتې شو. د یو صفحې ذمہوار دا ټول عبارتونه مې درته وی خو موږ تاسو په مقصود اختصار دی. تاسو ته ما ویلي چې په نفس مسله پوه شئ. بس اوس یو سړی وی زه بزرګي کوم او په حدیث عمل کوم، کله چې فرض شو بیا لګي تسبیحات وایي نو په ایمان یې وایي دا سړی دی. ما ته یو سړی وی نور الیزا کې راغلی دی شمس الائمه حلوانی صاحب وایي لا باس بقراءة الاوراد بین الفریضة والسنة. شمس الائمه حلوانی صاحب وایي که څوک د فرض او د سنتو په منځ کې اوراد وایي خیر دی. ویل شته که نه؟ ما ورته وی مولوي صاحب دوه خبرې به درته وکړم. یوه خبره دا
چې په دې یو طرف کې رسول الله مبارک ولاړ او صحابه او تابعین او محدثین امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله او زمون ټول فقها او بل طرف ته شمس الائمه حلوانی سے مولا تب د چا تا ته کم عمل ډیر ورخ کړي دا انسان اوس پتا دویم نمبر خبره وا شمس الائمه حلوانی سے دا قول چې صاحب د نور رضا لیکل د نور رضا د مصنف نوم ده حسن ابن عمار ابن علی ابن یوسف الشرنبلالی الحنفی نور رضا لیکل د دې بیا شرح هم لیکل ده نوم ده امداد الفتاح شرح نور الایضاح دا خپل مصنف د خپل کتاب په شرح کې وایي وی شمس الائمه حلوانی سے چې لا بأس ټکې ویل ودا مخالف د کراهیت نه دی لا بأس دا معنا نه ده چې مکروه نه دی لا بأس د کراهیت سره جمع کی خپل مصنف وایي امداد الفتاح هغه وایي د شمس الائمه حلوانی سے ابراهیم دا چې دا مکروه دی لا باس کلمه مخالف د کراهیت نه ده بلکې دا د کراهیت سره جمع کیږي پخپل قائل د خپل قول توجیه کوي نو وانه کله ما وی چې بیا مکروه شي ویل نه وزیږه ما بعض وخت کې سره ډېر خپه شي ول دا ولې دې ته تعصب وایي ها تعصب معنا د خپل پارټۍ دفاع کوي خپل پارټۍ باندې او دنه باندې درېدل اگر کده د مسله د دې ټول دین نه مخالف وي خدای بلګیای فرض شوشي دې بلګیای بس تسبیحات ولکه مکروه دي دلته یو سړی راغلی استاد جمعات کې چنده کوم زین پیژاند اوله کې د جمعات ته یو مفتی صاحب ما وی چنده کې وی مدرسه مې نه دغه کې بي سودو کې اډه ما کوم عقیده سره تعلق د کوم ځای وی د کونړ ما وی کوم عقیده سره تعلق لري اشاعت التوحید و سنتی کا اهل الحدیث کا حنفی ویزه ډلو ټاپلو والا نه زما افراط او تفرید نه وي نن بیا خسنه اسی چې ماسپخین منځو کې نو فرض نه بعد دعا کې که سنت نه بعد ما ته وی دعا نه بعد د فرض نه بعد کوم او سنت نه بعد نه صحیح ما واده که خلق دوړلې دي یو ډله د فرض نه بعد کې دوی مې د سنت نه پس کې ته دعا کار کې وې زما مقتدیان دوه قسم دي یو خوشاله کېږي د فرض نه بعد په دعا هغه تم دعا یو خوشاله کېږي د سنت نه پس په دعا هغه تم کوم لکه ته د مقتدیانو خوشالي لټه ویا د مقتدیانو خوشالي لټو میدان کار په مقتدیانو ته پکا مقتدیان عوامي خپل مسله ورته نه معلومه نو امام ته ګوري وی امام مخ سړی دی نو دې چې کوم عمل کوي نو دا به د دین کاری کوي او تا خبره برعکس رانیولې ده ته مقتدیانو ته ګورې
نو خو د دې دا معنا ده چې تا ته مسله نه ده یاده کړه وایي مسله خو راته یاده مې مسله وکړه که نه وایي مسله دا ده چې بهترینه دعا د فرضو نه بعد میں اگر کدا غین رستو سنتی وی اگر کدا غین رستو سنتی خود فرض نہ پس دعا وکا میں صحیح تو مفتی سے بے او مفتی خو هغه ته وایي چې غټه دوره یې کړې او بیا 2 کاله 3 کاله د افتا کورس هم کړی ستا معلومات ډېر دي زه به درنه یو پوښتنه وکړم ما وی نورالرضا زمونږ د احنافو کتاب او شان ورشا کشمیری رحمه الله د مصر مکتبې ته تللی او دا نورالرضا کتاب یې ولیده مولوي صاحب چې ویلي ده که نه ډېره خوښ مکتبې والا ته وی دا کتاب به زه هندوستان ته ویسم چاپ دی کم بیا به یې درته راوړم وایي نه شاه صاحب ته الله تعالی لویه حافظه ورکړې هغه ورته وی اجازه نشته به دا ټول کتاب یې وکته او یاد او مولوي صاحب هندوستان ته راغی او کاتب یې راوغوښته ورته وی زبردست کتاب مې پیدا کړی ولیکه ټول کتاب یې ولیکه بیا دا کتاب یوړه بیا هندوستان مصر ته او د اصل نسخې سره چک وی د یو واو فرق پکې یو واو بیا چې دی نو هندوستان ته راوړ بیا هغه وخت کې یو لوی عالم دی مولانا محمد اعزاز علي الدیوبندي رحمه الله هغه په حاشیه وکړه نصاب کې داخل اوس هم په دغه حاشیه شته میں دغه نورالرضا پر ابتدا کې دا حسن ابن عمار یو خبره کوي ولا اذكر الا ما جزم بصحته اهل الترجیح زه په دې خپل کتاب کې نه ذکر کوم مګر هغه چې اهل ترجیح او د هغې د صحت فیصله کوي او مې دې په صفحه 80 باندې وایم چې کم فرض نرستو سنت وی متصل به سنت ته درې القيام الى السنه متصلا بالفرض مسنون درېدل سنت ته متصل فرض پسې مسنون دي سنت نه پس په دعا د میدان نورالرضا کې راغلی خو نورالرضا غریب کو مفتی نه دی کنه او ته خو غټ مفتی نو خبره ستا صحیح ده نورالرضا غریب کا اگر تو مخ کتاب هم لیکلی او شاه صاحب هم راوړی خو ستا درجې ته خو نه رسي کنه د مفتیانو خو لوی علم ما ته ویاو مفتیانو خو لوی علم ما ورته وی یو بل کتاب دی هغې ته علمگیری وایي ښه هغې کې باب دی باب السنن والنوافل او مې په هغې کې وایي السنة ما تؤدى متصلا بالفرائض سنت هغې ته وایي چې فرض سره متصل ادا شي مې هغه 500 علماو لیکلی دی ښه د علمگیر بادشاه په حکم خو مې خبره زه ستا منم ته خو مفتی صاحب یې که هغه 500 علماو غریبانان نه پېد ځکه حدیث خو تا ته معلوم دی ویلې بلکل حدیث باندې باور صحیح ما وی عمدة القاری کې علامه بدرالدین عینی سے په دې شپږم جلد کتاب کې بخاری کې باب دی باب مکث الامام فی مصلاه باب الصلاه پاغه کې د دریو مذهبونو اجماع ذکر کړی چې د کم فرض نرستو سنت وی متصل با سنت ته درې خو مې زستا منم ګوره لکه ته خو مفتی صاحب سبقونه د ډېر ویلي او بدرالدین عیني صاحب خو د افتا کورس نه و کړی
ویل یو د مفتیانو علم دی نه صحیح ستا خبره صحیح ماوی مبسوط د امام محمد رحمه الله کتاب دی امام محمد سے وہی ما د امام صاحب نه د دې مسلې پوښتنه وکړه چې قربان سړی فرض کی نو کینی که سنت ته پورته شي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله راته فرمایي کدا مون د ساری د مازیګر نو بیا کې او کدا ماسپخینی د ماخام او د ماخستان نو دا ناس ته مکروه ګڼم ما وی امام صاحب وای چې دا مکروه ده خو زه ستا منم که ته خو مفتی صاحب یې احادیث باندې ښه پوهېږي امام صاحب غریب خو د افتا کورس نه هم کړی نو خبره ستا صحیح ده ما دلته غلی شو ځان ته صفت ونو ما ورته وی مسلم شریف کې روایت ده ها عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پچ د فرض سلامک لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام حضور بلکه نصیب خو به زستانه زکات کې ریش نبی رسول الله نه حدیث یو او صاحب لك حافظه مفتی صاحب میں قرآن کریم کی روایت ہے سورۃ انشراح کی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما داغه دو تفسیر نقل ها یو مکتوبی لفظ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ دو مطلق صلاة فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ او صاحب د تفسیر مظهری دوار جمع کړي اذا فرغت من الصلاة المكتوبة او مطلق الصلاة نظمک علماوی مکتوبین مراد سار او مازیګر مطلق صلاة په باقی دریو موضوع خو مزستانه ته مفتی صاحب عبدالله بن عباس سے خود افتاح کورس نو کړه ما ته ډېر دي خراب کړ ما به اوس فیصله پتا احادیث ته کتلې دي او مسله او عمل دې تراوستل دا سي عمل دې ته مولوی صاحب جوړ کړی دی چې د فقهاو مخالف د محدثینو مخالف د صحابه مخالف د خپل امام مخالف د خپل پیغمبر مخالف د خپل رب مخالف د سی عمل دې جوړ کړی دی چې د دې ټول مخالفت ته وکړ نو په ایمان وای د وجلو نه ویلیما خو پته ولګي چې عمل دې غلط دی استدلال دې غلط کړی دی صحیح استدلال دا چې د کم فرض نورستو سنت نه التب اوراد وای کم فرض نورستو چې سنت وی دا کم اوراد چې د سنتو نه پس وي دا د فرض نه بعد زين کې خبره کېنه اوس به نه غلطي اوس یو سړی زه بزرګي مو تقوا دار په حدیث عمل کوم نو په ایمان وای د وګورو دراخلو نه د بسره په وګورو راکش کی یو شی ضرورت ته متوله برابر ده دین باندې عمل داسې چې د علماء د محدثین او د صحابه د تابعین او د خپل د مسلک د امام مخالفت خو نه کړه نو فرض شو کې متصل به سنت ته پورته کې ها دا دومره خواري او سره ولې وکړه زمونږ استاد هغه ملګری چې ځان ته احناف وایي ځان ته اهل سنت وایي او کلی دلی مو هغه دا کار کوي کنه
بلکې چې څوک متصل سنتو ته پورته کېږي هغه ته بدعتي وایي. والکه خولې سره احتیاط کوه. د دې عمل کولو والا ته چې بدعتي وي خو صحابو ته دي وي، ائمو ته دي وي، فقهاو ته دي وي. مسله خو وګوره کنه، یعنې دا ضرور ده چې د خپلې پارټۍ په مسلې ودرېږي، نه دا صحیح کار نه دی. ښه پارټۍ دې خو په دې زبردست دی، خو لیکن مسله چک کوه په کتاب کې چې مسله صحیح ده که دا غلطه ده. ذهن کې مو خبره کړې دا مې درته د فرض او د سنتو په منځ کې د مکث خبره وکړه، د دعا خبره درته بیا کوم. ښه صحیح ده. یوه مسله درته د کونړ والا پرون مې درته کړې، یوه مسله درته د ثوابۍ والا ترتیب باندې به روان یو. ښه اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك